حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی یو انسان داسې دی چې علم یې کړی دی او دویم انسان هغه دی چې هغه عبادت گزار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی کفضلی علی ادناکم لکه زما فضیلت چې په یو عام صحابي باندې څنګه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د عالم فضیلت فعابد باندې داسې دی لکه د سپګمۍ فضیلت په ټولو ستورو باندې چې څنګه دی کفضل القمر علی سائر الکواکب لکه د سپګمۍ فضیلت چې څنګه په ستورو باندې دی داسې د عالم فضیلت په عابد باندې هم دی علماء ته الله تبارک وتعالی لوی مقام ورکړی دی لوی مرتبه ورکړی ده ځکه دا د دین اسلام محافظین دي دا د دین اسلام حفاظت کوونکي دي دا د دین اسلام چوکیداران دي حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي و یو انسان د کور نه اوتو په دې نیت باندې چې هغه د قرآن علم زده کی د احادیث مبارکه علم زده کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی دې انسان ته وایي عزت د علم په لار باندې او ما درته د جنت لار اسانه کړه زه د جنت په دروازو باندې داخل شه حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم انسان چې د علم د زده کولو د پاره د کور نه اوتو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي اے فرشتو د دې انسان د خپو د قدمونو د لاندې تاسو خپل وزر خوري کوي بیا حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د دې انسان د پاره په اسمان کې فرشتي په هوا کې مارغان په سړو کې میګیان او په اوبو کې میان د دې انسان د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي فرشتي وایي میان وایي میګیان وایي مارغان وایي الله دا انسان ستا د کتاب د زده کولو د پاره د کور نه روان شو الله ته ورته مغفرت نصیب کا دیو جن حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی علم چې د علم دا د پیغمبرانو وراثت ته د پیغمبر نه په میراث کې درهم نه دی پاتې شوی دینار نه دی پاتې شوی جیداد نه دی پاتې شوی د پیغمبر نه په میراث کې صرف علم پاتې شوی دی تدیو جن حدیث مبارک کی راځي چا چې علم عزت کو دا د پیغمبر وارث وګرځیدو العلماء ورثه الانبیاء د پیغمبرانو میراث واغس او د پیغمبرانو میراث علم نو خپل بچي دا علم تکینه وای چې دا عزت کی دا پس باندې فوشي دا طالبان د مدرسو دا مونږ ته داسې کمزورې غونته خلق کاری دا مونږ ته معمولی غونته کې خلق کاری خدا د الله تبارک وتعالی په دربار کې ډیر لوړ مقام لري ډیر لوی مرتبه لري دا زمکه چې دا د بادشاہ رعایت نه کوي دا د وزیر رعایت نه کوي دا د خان او د ملک رعایت نه کوي د زمانی بادشاہ دی وزیر دی ملک دی نواب دی دا چې په دې خاورو کې خودو د ازمکه د لحاظ نه کوي دا نه وي د ازمکه چې زما غېږې ته بادشاہ راغی زما غېږې ته ملک راغی زما غېږې ته وزیر راغی دا ازمکه چې رعایت کوي صرف د دې حافظ قرآن رعایت کوي د دې مدرسې د دې طالب زو تو چې ورته چڼې وایو دا ازمکه د دې رعایت کوي حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا مات حامل القرآن کله چې حافظ قرآن وفات شي اوحى الله الى الارض الله تبارک وتعالى زمکه ته وحی وکي الله تاكل لحما زمکه د دې حافظ قرآن غوښه به تن نه خوري پس زمکه باندې الله د حافظ قرآن وحی حرام کړی دي زمکه د دې حافظ قرآن غوښه به نه خوري دا معمولی انسان نه دی د دې پسینه کې 6666 آیاتونه مبارکه پراته دي د دې پسینه کې د بخاری احادیث پراته دي د دې پسینه کې د مسلم شریف احادیث مبارکه پراته دي الله تاكل لحما زمکه د دې حافظ قرآن غوښه به نه خوري
زمکه جواب ورکوي الله تبارک وتعالی ته قالت الارض زمکه وای ای وربي ای زما ربا کیف اكل لحما زب څنګه د غوښې خورما وکلامک فی جوفی د چا په سینه کې چې ستا کلام پروت دی زمکه وای الله د غوښې زه څنګه وخورم د په سینه کې ستا کلام پروت دی نو زه به د غوښې څنګه وخورم زمکه د هیڅ چا لحاظ نه کوي زمکه د هیڅ چا رعایت نه کوي د بادشاه نه کوي د وزیر نه کوي د ملک نه کوي زمکه چې رعایت کوي د حافظ قرآن رعایت کوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من جاءه الموت هر انسان چاغت مرګ راشي وهو يطلب العلم په داسې شان کې چې د علم زده کو یو انسان دی او هغه ته مرګ راغی او د طلب د علم کې د قرآن علم زده کو د حدیث علم زده کو حدیث مبارک کې راځي ليحيي به الاسلام علم دې د پاره نه زده کو چې ما ته په امامتي میلو شي علم د معارضو د پاره د جګړو د پاره نه زده کو علم دې د پاره نه زده کو چې زبل سره سپکم او کمزور کم او ځان په اوچت ثابت کم علم دې د پاره نه زده کو چې ما ته مو شهرت میلو شو ما ته مشهورتیا میلو شو خلک به چې لوی عالم دی او خلک به ما ته کینی او پاسي نه کو علم دې د پاره زده کو چې په علم باندې ز شهرت وګټم مشهور شم په خلک به چې لوی عالم دی کو علم دې د پاره زده کو چې ما ته په دنیا میلو شي د الله د رضا د فار د علم نه زده کو د عالم متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای اور د جهنم په عمل عالم باندې ګرمول شي داسې عالم چې په خپل علم باندې عمل نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په داسې عالم به اور د جهنم ګرمول شي یعنی د ټول نمخ کې به دی ورته ورزول شي نو حدیث مبارک راځي ليحيي به الاسلام علم ازدکو د نور مقصد د پارنا د نور مطلب د پارنا صرف اور صرف مقصد او غرض دا چې اسلام په ژوند وکم زه په د دین اسلام خدمت وکم زه خلکو ته د الله کتاب ورسوم زه خلکو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه ورسوم نو د مشکات شریف حدیث مبارک ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فبینه وبین النبیین درجه واحده د دې انسان او د پیغمبرانو په منځ کې به صرف یو درجه فرق مرګ وته راغی په داسې حالت کې راغی چې د علم زده کو دا طالب العلم په طالبۍ کې شهید شو مړ شو نو د دو او د پیغمبرانو په مابین کې په جنت کې صرف یو درجه فرق مثال فتور پیغمبر ته الله تبارک وتعالى 100 درجه ورکړي په جنت کې نو د طالب العلم تبا یو کم 100 درجه ورکړي او دا یو درجه د تولې نه ملاويږي ځکه هغه انبیا دي پیغمبران دي او د پیغمبر نه دي د ذکر د نو مقصد دا دی چاته چې په طلب د علم کې مرګ راغی د پیغمبرانو په گاون کې پاتې کیږي د پیغمبر گاون دی مونږ ټول ته د الله تبارک وتعالى په داسې حالت کې مرګ راغی چې مونږ په طلب د علم کې یو علماء لیکلي دي و یو سړی دی او هغه ته دا فتح ولګي ته چې زمرم زمړ کېږم د دې په دې وخت کې کوم عمل وکړي چې په هغه عمل کې د مرګ راشي او د دنیا نه پکې رخصت شي کوم عمل دی وکړي تا ته څنګه پته لګي کله کله ډاکټرانی چټي کی کنه یا زه ته په پوهیږم د حالت سخت دی د مرګ دی نو د دې په دې ټیم کې کوم عمل شروع کی چې د عمل کې د دنیا نه رخصت شي علماء لیکلي په دې ټیم کې د طالب د علم جوړ شي طالب د علم دی جوړ شي ځان ته یو تن کې نه او هغه ته وي چې ما ته د دین یو مسله خیا چې زه درنه زده کوم ما ته دین خبرې کوي چې زه درنه زده کوم ما ته احادیث خیا ما ته یو آیت ترجمه کوي چې زه زده کوم چې ما ته الله په دې حالت کې مرګ راولي چې زه په طلب د علم کې مړ شم نو چې په طلب د علم کې وفات شو مړ شو نو د چا گاون کې به په جنت کې د پیغمبرانو په گاون کې به علم دومره لوی سیز دی دومره لوړ مقام لري دومره لوی مرتبه لري الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا الثلاث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حدیث مبارک ته کله چې یو انسان وفات شي د اعمال سلسله ختم شوه کله چې انسان مړ شي د اعمال سلسله شوه ختم شوه دا خو موږ ژوند دي الحمدلله منظم کو ذکرم کو حجنم کو تلاوتنم کو عمرې لم تلشو
هر نیک عمل کولای شو چې ژوندي وو خو چې کله مړ شو د اعمالو سلسله څه شوله ختمه شوه خو نبی علیه السلام فرمایي الا الثلاث درې اعمال داسې دي چې پس د مرګ هم انسان ته د هغې ثوابونه میلاویږي یو په هغې کې نبی علیه السلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه په خپل ژوندانه باندې جومات رخ کړی دی مدرسه دې رخ کړې ده لاره دې رخ کړې ده کوی دې ایستلی دی او خلک راځي د هغې نه اوبه څکي یا پې اودسونه کوي منځونه کوي ته مړ یې په قبر کې پروت یې په لحد کې پروت یې په دې جومات کې په دې مدرسه کې چې څومره خلک سبقونه وایي تا ته په مفتو کې د هغې ثوابونه در رسي کوی دې ایستلی دی خلک د هغې نه اوبه څکي ته مړ یې په لحد کې پروت یې خو څوک چې د هغې نه اوبه څکي د هغې ثواب تا ته میلاویږي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صدقه جاریه صدقه جاریه دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی فز د مرګ چې انسان ته د هغې ثواب میلاویږي ولد صالح يدعو له نیک عمله بچی دی څه شی دی نیک عمله بچی دی په خپل ژوندانه باندې د بچي صحیح تربیت یې کړی دی قرآن دې ورته ښودلی حدیث دې ورته ښودلی دي ته په قبر کې پروت یې دا بچی چې مونځ وکړي دی لاس اوچت کړي وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره ای رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي څنګه چې په وړوکوالي کې زما تربیت کړی دی مقصد دا دی الله زما په مور او پلار باندې داسې خفه شه څنګه چې په وړوکوالي کې په ما باندې خفه کېدل علماو لیکلي وایي هیڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سیوا د هغې بچي نه چې کوم بچی د فرض مانځه نه وروستو دا وظیفه 3 پیرې کوي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره کوم بچی چې دا وظیفه د مانځه نه وروستو 3 پیرې کوي ګویا چې دې بچي د مور او پلار حق ادا کړو مور او پلار یې څه کړو حق ادا کړو دغه بچی دی دې قرآن راواخلي وایي الف لام میم دته څو نیکۍ میلاو شي 10 نیکۍ دې مور او پلار ته په قبر کې په مفتو کې 10 نیکۍ میلاو شي ولد صالح نیک عمله بچی نیک عمله بچی تای تربیت ښه کړی قرآن دې ورته ښودلی حدیث دې ورته ښودلی دي کتابونو یو واقع لیکلي ده عیسی علیه الصلاة والسلام په لاره باندې تېرېدو یو قبر واله چې الله تبارک وتعالی هغې قبر واله ته ډېر سخت عذاب ورکو په قبر کې او دا د عیسی علیه الصلاة والسلام معجزه وه الله تبارک وتعالی به ورته د قبر والو حالت ښودو چېرې دې قبر کې په دې مړي باندې عذاب دی او که د الله په رحمتونو کې دی دا حالت په عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی ښودو نو په یو قبر تېرېدو قبر واله ته ډېر سخت عذاب میلاویږي څه ډېره موده پس عیسی علیه السلام بیا په دغې لاره تېرېدو څه ګوري چې هغه قبر واله د جنت په نعمتونو کې ناست دی د جنت په باغچو کې ناست دی عیسی علیه السلام داسې اسمان ته وکتل وی الله لویه بادشاهي دي د څوک در نه تپوس نشي کولی نو څه موده مخکې په دې ته راتلم هم دا مړی هم دا انسان و چې تا ورته عذاب ورکو او اوس هغه انسان دی هغه د جنت په نعمتونو کې ناست دی بس تا په هر کار کې حکمت دی څوک در نه تپوس نشي کولی الله تبارک وتعالی فورا وحی په عیسی علیه السلام نازل کړه وی ای عیسی ته په دې خبره په تعجب کې پرېوتې چې مخکې ورته عذاب میلاوېده اوس په جنت کې دی په دې خبره کې په تعجب کې عیسی علیه السلام فرمایلی او الله عیسی واوره دا انسان چې کله مړ کېدو نو دی په خپله دومره نیک عمله انسان نو د ده ګناهونه زیات نو دا عذاب مې ده ته د ده ګناهونو د وجې نه ورکوو د ده ګناهونه ډېر زیات و ځکه ته سزا په قبر کې میلاوي ده وی عیسی خو چې کله دی مړ کېده نو د خپلې بیبي په ګېډه باندې بچی پرېښی و دی مړ شو د بیبي په ګېډه باندې څه پاتې شو بچی پس د مرګ هغه هلک پیدا شو بیا رو لیدو دومره شو چې خبرې زده کړي وی چې کله خبرې زده کړه داسې د پوه شو که نه نو مور یې د ګوتې نه ونیو عبادتخانې ته یې د هغې وخت استاذ او امام چې و هغه لی به وستو او هغه ته یې وی چې ده ته سبق شروع کړه هغه وخت کې انجیل و چې ده ته سبق شروع کړه نو استاد یې په مسجد کې دی بچي ته شروع کړه بچی وایا بسم الله الرحمن الرحیم وی هغې ماشوم په وړو شونډو وي چې بسم الله الرحمن الرحیم وی عیسی ما له حیا راځي چې د کم سړي بچی په وړو شونډو زما نوم یادوي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم ما له حیا راځي چې د هغه وړوکې بچی په دې وړو شونډو زما نوم اخلي او زه یې پلار ته عذاب ورکوم وی نن چې د ده بچي وي چې بسم الله وی ما یې د پلار نه عذاب پورته کو ما د پلار نه څه پورته کو عذاب پورته کو ولد صالح نیک عمله بچی چې پس د مرګ مور او پلار ته ثوابونه میلاویږي الله بچی قرآن ختم کو د دې روح قرآن ثواب چې څومره دی بچی ته میلاو شو دومره ثواب د مور او پلار ته په قبر کې میلاو شو مفتو کې
او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې مولوی سے خپل ژوندانه باندې ځان له شاګردان تیار کړی دي چاته قرآن خودلې دي چاته سپاره خودلې ده چاته قاعده خودلې ده چاته احادیث مبارکه خودلې دي استاد مولوی سے مړ دې په قبر کې پروت دی شاګردان په دنیا کې لګیا دي خلکو ته علمونه خي د دغه مولوی سے دغه استاد سے پکې ایسه کم چې په دې قبر کې پروت دی شاګردانو په اعمالو کې د دې عالم د دې مولوی صاحب صدا ایسدا نو او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ په هغه سره اغستل کیږي پیدا اغستل کیږي علم دا ډېر لوړ سیز دی دا ډېر قیمتي سیز دی ډېر قیمتي سیز دی الله خلک وی و یاره زه به بچي باندې علم وکم خو خوري به بیا سو زه به بچي باندې علم وکم مدرسې ته به بوزم خو خوري به سو ښځه به څنګه ساتي بچي به څنګه ساتي ته داسې دغه راغلی دا ښځه او بچي جوته ساتې نو دا خپله ښځه جوته ساتې نو دا بچي دې جوته ساتې نو دا درله الله ساتي دا درله څوک ساتي دا درله الله ساتي او کوم انسان چې د الله د دین خدمت کوي د قرآن خدمت کوي د حدیثو خدمت نه کوي سوال نه پیدا کیږي چې الله دې وږی پاتې کړي سوال نه پیدا کیږي چې الله دې څه کړي عالم به هله وږی پاتې کیږي که نه چې کله د الله خزانې ختم شي او د الله خزانې ختمیږي نه نو عالم وږی پاتې کیږي نه ټیک شو که نه ځکه چې کم انسان د الله د دین خدمت کوي الله به هغه ته څنګه نه ورکوي چې فاسق او فاجر ته ورکوي هغه ته به څنګه نه ورکوي الله نو تاسو به درنه پورې دا نه اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غریبۍ د وجې نه خودکشي وکړه چې تا اورېدلي خو په اخبار کې په ټي وي کې په خبرونو کې دا خبره تاسو اورېدلي چې پلان کې مولوي صاحب د غربت د وجې نه څه وکړه خودکشي وکړه او نور به داسې ډېر خبرونه تاسو ته میلاویږي چا وایي بچي ووژله او ښځه یې ووژله بیا یې ځان هم ووجه خو د مولوي صاحب او د عالم صاحب متعلق په دا خبره تاسو ته مخکې را نه شي حالانکې د مولوي صاحب چې زیات نه زیات هایي تنخوا وي 10,000 او 15,000 دا د هایي تنخوا ده اوچته تنخوا ده مونږ چې ته وویل که تعالی څو تنخوا درکړي ما له 15,000 لکه دا خو تعالی ډېره غټه تنخوا درکوي یاره ښه محتمیم دی جمالدار دی خو تعالی ډېره غټه تنخوا درکوي دا غټه تنخوا حسابېږي الله او بیا هم په هغې کې هغه ښکلې تر و تازه دی دا ولې حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي تر و تازه دی وي هغه انسان چې زما حدیث مبارک کې واورېد هغه یاد کو او د هغې نه مخکې بل ته ورسه تر و تازه دی وي دغه انسان نو دا مولان احادیث مبارکه په خپله هم یادوي او مخکې نورو ته هم رسوي دی به ټول عمر تر و تازه وړ او زیړ وي انشاءالله ځکه دا دعا د چا ده د نبی علیه صلات وسلام نو دی وایي خوري به څو بیا به څه کوي الله نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ عالم له الله ډېر لوی قدر ډېر لوی شان ورکړی حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه صلات وسلام نه پوښتنه وکړه شوه وی د الله پاکه پیغمبر دوه ورونه دي دا یو ورور چې دا عالم دی او دا بل ورور عابد دی دا یو ورور عالم دی علم یې کړی دی خو صرف فرض مونځ کوي صرف څه کوي فرض مونځ کوي او فرض روجي نیسي او دا بل ورور عابد دی دی د شپې تهجد هم کوي نفلي روجې هم نیسي فرض خو کوي خو نوافل هم کوي نو په دې کې کم یو غوره دی نبی علیه صلات وسلام وفرمایل عالم پکې غوره دی څوک پکې غوره دی عالم پکې غوره دی اوس په ستا په ذهن کې دا سوال راځي چې عالم څنګه غوره شو هغه صرف فرض لمونځ کوي بیا ځان له اوده کېږي خوبونه کوي او کله کله وایي که نه دا مولي صاحب په نفلي روجې نه نیسي مونږ ته بیان وکړي په خپله روجې نه نیسي مولي صاحب نفلي روجې چې نیسي نو دا 14 کتابونه به ورله بیا څوک پړاوي هغه چې سهار شروع کړي د ماښامه پورې هغه مسلسل سبقونه وایي نو چې روجه ولې او بیا خو به بلسنن لخپې ورکړي اوده به شي نو بیا کتاب ویلی شي نو دلته 14 کتابونه هغه پړاوي نو هغه روجه څنګه ونیسي نو هغه صرف فرض روجې نیسي او فرض منځونه کوي نبی علیه السلام فرمایي وایي دا په دې عابد باندې غوره دی غوره څنګه غوره دی نبی علیه الصلات والسلام فرمایي کفضلي علی ادناکم لکه څنګه چې زه په تاسو کې په یو ادنا صحابي باندې غوره ما دکه شانتې د عالم رول په دې عابد باندې غوره دی په دې عابد باندې غوره دی نو د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړئ د خپلو بچو نه حافظان جوړ کړئ دا فز د مرګ یوه صدقې جاریه ده او دا هم یاد وساتئ کو چرته د خپل بچی دی صحیح تربیت ونکو په سمه لار دی روان نکو او په دې نشو تماشو په شراب او زناونو او بدکارو کې دی پرېښود الله دې نه کړي او د دنیا نه لاړې نو څومره ګناهونه چې دی کوي ستا پکې بھرپور حصه ده ولې د پلار ذمواري دا ده چې دی به د بچي صحیح تربیت کوي دا د پلار ذمواري ده هغه په خپل کوشش وکړه وسې پې وکړه بیا هم په سمه لار نه شو بیا پې دی ګنهګار
نه دی خو کو د هغه د کالج غور کړی دی د یونیورسيټي فکر کړی دی د هر ځای فکر کړو د دین فکر ورل نه دی کړی او دا پلار مړ شو دی بچی ناروا کولی ضرور د په ګناونو کې د پلار حصہ ده دا یوازې بچی پیدا کول نه دي دوی ته قرآن خودل دي دوی ته احادیث خودل دي دوی تربیت کول دي د هر مشر نه به د کشر متعلق تپوس کیږي چې تا د تربیت کړی دی او کنه دی کړی الله نو د خپل بچو ښه تربیت وکړي او د علماو قدر کوي د علماو عزت کوي